دا ځل مې د شانګلې په هغه نوجوانانو کې دی چاته چې په ټي کې آر کې اپورچونټي میلاو شوې ده د خپل کیریر جوړوي. خو دې ماشوم اوس ما پسې لیټر رالیږلو د بهر نه، ځکه زه ډېر کمتر راځم او په دې کې د غټ لو لیټر لیکلی چې سر زما 15 منټه پکار دي او زه وایي شاعر یم، زما خو شاعران خوښ وي. نو ګوله نامه دې څه ده؟ حضرت عمر. حضرت عمر څه به راته وایي؟ سر یو نظم مې لیکلی دی، زه یم چې تاسو ته ووایم. ارشاد وایه راته. نظم مې لیکلی سر د نظم عنوان دی مزدور او دکاندار. مزدور او دکاندار. یو ورځ مې خوب لیدو چې زه زلمی یم، غربت والی یم، لوی سړی یم. خوب کې مې داسې رنګ قیصه لیدله، لالا ته به حیران شي ما یو داسې حدیثه لیدله. سهار وختي د خپلې مور په اجازت ووتم، غریب سړی وم، مزدورۍ پسې په سړک ووتم. د مور د وی مې ختمه شوې وه، خفه ډېر وم، خو د مور خندا سره په ډېر لوی محبت ووتم. ډېر ښه دی. دیاړي به وشي که ونشي په دې یره وم، خپلو غمونو سره روان په دې سوچونو وم چې نن دیاړي واخلم، اول نه به پې سره اخلم، مور له د وی او که نه کور له به پوړه راخلم. ډېر ښه دی. دیاړي به وشي که ونشي په دې یره وم، خپلو غمونو سره روان په دې سوچونو وم چې نن دیاړي واخلم، اول نه به پې سره اخلم، مور له د وی او که نه کور له به پوړه راخلم. دیاړي مې وکړه، د تمام ورځ مې ځان ستړی کړو، د دیارۍ ټیم کې مې خانجي یم په قلار ستړی کړو، د خپل اخ په غوښتو ماته دا اواز هم وشو، خدای دې چاړه کړي غریبه نن مې خان ستړی کړو. ډېر ښه دی. دغه خان دغه لګېنه سلمانه ګپ لګو، خو بیا د دې شیخ نه بیا شروع کړه. د هغه خان د تاج محل نه چې راووتمه، د مور د وی او هغه نورې قیسې هم یادې شوې، د کور د لارې نه د ښار لارې ته واوړېدمه، الله دې خیر کړي د ښامار لارې ته واوړېدمه. د کور د لارې نه د ښار لارې ته واوړېدمه، الله دې خیر کړي د ښامار لارې ته واوړېدمه. قصه به څه کوم خو ډایرکټ په یو دوکان ورغلم، د کور دپاره چې اول هغه سودا راواخلم. کیسې ته غوږ شه، د دې ښار کیسه لا تېره نه ده او د مور د وی راته هم یاد ده رانه هېره نه ده. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. یو دوکاندار ته مې د خپل ژوند کیسه ټوله وکړه، د هغې نه پس مې د سودا کیسه بیا نوره وکړه. زړه کې مې دا وه چې سودا به ترې په ودار راواخلم، 1000 روپۍ دي چې په دې به بیا د وی راواخلم. لالا خو دې نه وروسته هم هغه راته انکار وکړو، قسم په خدای چې په دې زړه یې راله ګزار وکړو. زه ډېر بېوسه او مجبوره انسان، څه په ژړا ژړا مې دا رنګې ګفتار وکړو. ورته مې ویلې ماله لږه شان سودا راکړه، خیره درنه نه غواړم، ماله یې نسیه راکړه چې دیاړي وکړم اول به ستا روپۍ درکړم، که روپۍ نه وي د وړې لور به نتکۍ درکړم. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. لالا دې په خندا شو، په ټک ټک یې خندا وکړه، د خلکو مخ کې راله ښه ډېره حیا وکړه. تاسو خبرې چې هغه لیوني څه وویل، ویلې دا 1000 روپۍ را دې خوا که چې زهر درکړم، ځان له یې هم وخوره، کور کې په هغو هم وخوره، داسې کار وکړه چې یول نه په بچو وخوره، مور له دې ورکه وایي مور دغه دوی وخوره او مړه بس څه دي خو د زهرو دا ګولۍ وخوره. لالا څومره درنه خبرې څومره په قلاره وکړه، زما د ژوند فیصله څومره په اسانه وکړه. څومره درنه خبرې څومره په قلاره وکړه، زما د ژوند فیصله څومره په اسانه وکړه. څومره ترخه خبرې ما باندې خوږه ولګېده او په رڼو اوښکو مې ګرېوان شو اوږه ولګېده. نه مې خوا وکړله او نه مې ورته نا وکړه، بس سمدستي مې د خپل ژوند یوه سودا وکړه، د ښار د شوره او د خلکو د پرېوره رالم، ښه بلها لرې او پناه د خپله کوره رالم. دنیا هم هېره شو، غم مې د خپل مور هم هېر شو، دومره ذهني شومه خراب رانه خپل کور هم هېر شو. د یو دریاب په غاړه ما دا فیصله وکړه، خودکشي ارامه ده خو ما اراده وکړه، ځکه چې نور مې د دې خلکو پیغورونه نه وړو، په وجود ستړی خو په زړه مې دا بوجونه نه وړو. خو دې نه مخکې مې د جیبه یو کاغذ راواخیست او په رپېدلي لاس مې دا یوه ټپه ولیکله چې په ما دې سمې لوبې وکړې، د بېوسۍ ژوندونه یاد به دې ساتمه. ډېر بهترین. او ځوان ګوره عمر دې څونه دی بچې؟ سر 19 سال. 19 سال. او نظم دې خپل دی؟ الحمدلله سر. کمال یې کړی دی، لیک دې ډېر بهترین دی، ډېر د کمال دی. دلته به زه یو نصیحت خپل ټولو نوجوانانو ته وکړم. ګوره تا د کلي قصه وکړه، بیا دې د ښار خبره وکړل که نه، د غریبۍ خبره دې وکړل. مونږ چې پیدا یو نو مونږ به دې ته نه ګورو چې مونږ په کم کور کې پیدا یو، یا د غریب په کور کې پیدا یا د مالدار په کور کې پیدا یو. خپله به همت کوو، خپله به مټې رانغاړو او خپله به دا لوس کوو چې یاره زه به د خپل کور، د خپل وروڼو خویندو، د خپل مور پلار، بلکې د پوره خاندان زندگی د الله په فضل کرم باندې هغه به زه بدلوم. نو نه به بیا مونږ د ویله په قرض وځو، نه به بیا مونږ چا نه قره سودا غواړو، مونږ به دا همت کوو او دا اراده به کوو. تو د شانګلې نه راغلی نو چې ستا اراده او ستا جذبه هم دا وي چې انشاءالله په شانګله ستاسو په محله کې چې څومره خلک دي، هغه خلک به تو ځان په خپلو خپو ودرې. بالکل سر انشاءالله. صحیح ده. نو هر نوجوان ته لیک دې کړی دی، ډېر بهترین. زه د شاعرۍ فین یم خپله او ډېر مزیدار. داسې نور موټیویټډ څه څیزونه ولیکه، هغه بیا مو ریکارډ کړو ستاسو. صحیح ده. دې سړی شي، دې سړی شي. بچا شي، بچا شي، بچا شي.